سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة. السلام علیکم مدای مرګري صفا مروه پوره کا داږي بس ټول ناس دي دما کوي داږي خدي الحمد لله بدا زمونږ حجانو صاحبانو عمره ختمه کړه بدا صفا مروه اخیری چکرو د ټولو وشولو الحمدلله ډیر ملګري موجود دي حشمت به دی خو وګوره دا حشمت دی دا زمونږ دادا دی دا ډاکټر کاشف صاحب دی هغه شاده خان بادل لالا ناست دی دا دی خو جاوید لالا دی اخو سره مصطفی جی صاحب دی سید نبی دی حضرت علی بھائی دی شاده فضل موجود بھائی دی دا زمونږ ځوانان دي د ګروپ الحمدلله ټولو عمرو کله د خیر آره ګورېږي دا رمض او کله چې دا ګردشه پوره شو شین راډونه لګېدلي دي دا شین راډ به د ټول کار نه کوي ګردشه چې پوره کېږي او د شین راډ باندې راشي خو دا سوال کوم چې حج رسول ته یو نه نشي کولی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول حاجیان صاحبان به روغ جوړ دي. حاجي دا ګوره دا هجر روډ دی دا مخامخ تاسو ته ګړی والا ټاور او وسرې مکه ټاور دا ښکاري بالکل دا سیده مخامخ روډ دی د زمونږ د هوټل نه او د دې فاصله تقریبا 9 منټه ده دا بالکل سیده دغه لاره ده په دغه لاره چې تاسو د حرم نه سیده دې خوا راشئ دا مخامخ دا ګلی ده په دې ګلی کې دا چې بالکل مخامخ تاسو وګورئ دغه زمونږ هوټل دی سیف المجد هوټل دی انشاءالله آسان دی هوټل بیا هم چې کم ملګرو ته څه تکلیف وي د هغې زمونږ په غاړه کې کارډونه اچولي دي تیلو باندې زمونږ د سعودي نمبر دی دا ټول هر څه نمبر په دې باندې منشن دی که چا سره خپل د سعودي نمبر نه وي هغه چې چا دم دغه کارډ باندې نمبر وخ انشاءالله نمبر به ورته میلاوږي او کم کسان چې د خپل هوټل نه یا د حرم نه راتلو کې بې درګه کېږي انشاءالله هغوی به هوټل ته راځي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله. حجي الحمدلله زمونږ ټول حاجیان صاحبان را روان دي پیدل زیارتونه وکړل بس اوس دا د خپل مقام طرف ته روان یو د صفا مروه ده پاس دریم چت صفا مروه ده پتې پل باندې د خیر روان دا ټول ملګري دا وګوره ماشاءالله دا روان دي. حي على حي على الفلاح. الله الرحمن الرحیم. تاسو الحمدلله سلام لته وی کنه جی زه تاسو ته د دې باره کې خبره کوم دلته چې تاسو کله سلام لدې نو اول دا جنگلی راځي دې جنگلو کې قبر نشته صحیح دی جی دا جنگلی دي کنه دې کې دا 2 سوري دي دې کې قبر نشته د رسول پاک روزه مبارکه دی دې کې دا پاسه په دای لیکل کړي دا لیکلي بکړي دا د رسول پاک روزه مبارکه ده
دا لیکل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د عمر رضی الله تعالی عنہ صحیح دی جی یو خبره. دویم نمبر دا خبره چې دا ټول ورونو خویندو ته د دې خبرې پته وي چې د رسول پاک روضه مبارکه صلی الله علیه وسلم په دې سوري کې دننه ښکاري نه. اکثر موږ تاسو راشو که نه موږ دې سوري کې داسې ګورو چې موږ ته به روضه ښکاري چې تاسو دې کې ګورئ تاسو ته به څه په نظر راځي؟ تاسو ته به شنه پرده په نظر راځي شنه. او دا شنه پرده چې ده نو دی د شین ګمبد نه راځوړنده کړې ده. ټیک ده. د دې شین د دې کپړې نه شاته دیوال دی، هغې نه شاته بل دیوال دی، د هغې نه شاته بل دیوال دی، هغې کې دننه د رسول پاک قبر مبارک دی. په دې خبره تاسو پوه شوئ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک 3 قبرونه دي په دې نقشه باندې دي. ښه دې ته لږ ګورئ لکه دا د رسول پاک قبر دی دا یو صحیح دی جی. د دې نه شاته د دې په نیمه کې د ابوبکر صدیق قبر دی داسې، بیا د دې نه شاته په نیمه کې د عمر رضی الله تعالی قبر دی. نو دا داسې یو بل نه په فاصله کې دي. دې کې رسول پاک مبارک قبر دی دې پورې، نو په دې نیمه کې شروع شوي دې پورې بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې په نیمه کې شروع شوي دې کې بیا د عمر رضی الله تعالی قبر دی. د دې نه د پاسه دا دی چې دی دا د عیسی علیه السلام دپاره دی، دلته به عیسی علیه السلام دفن کېږي. ټیک شوه. د دې نه غیر چاپېره د څلورو دیوالونو کمره د دې نه تو ده، په هغې کې ور نشته. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې 3 قبرونو نه غیر چاپېره د 4 ګوټو دیوال تو دی، په هغې کې ور نشته. صحیح ده. بیا د هغې نه پس د دې 4 ګوټو دیوال نه پس د دې نه بل د 5 ګوټو دیوال تو دی. د څو ګوټو؟ د 5. هغه 5 ګوټې څنګه دي؟ دا موږ چې سلام کوو دا دیوال یې داسې دی، دا داسې او دا داسې. شاته طرف ته چې موږ په کوم ځای سلام ته دننه کېږو نو یو دیوال داسې تلي بل داسې تلي، 2 دیواله شو. بیا د دې 5 ګوټو دیوال نه شاته بل د 5 ګوټو دیوال تو شوی دی، په هغې کې هم ور نشته. نو بیا د دې 3م دیوال نه شاته پرده ځوړنده ده، د هغې نه په څه فاصله کې دا زیړې جنګلي دي نو موږ سلام کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک تقریبا په دې 1600 کاله کې 2 کسانو لیدلی دی. په 91 هجري کې د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو غلام هغه لیدلی و، د څه وجې نه یې ور دننه کړی و. او بیا تقریبا په 888 هجري کې یو مورخ دی زمونږ او تاسو د هغې یو کتاب دی وفا الوفا باخبار دار مصطفی صلی الله علیه وسلم، د هغې مورخ نوم دی نورالدین ابوالحسن السمهودي رحمت الله علیه. هغه په 888 هجري کې دې ته تللی و. د هغې نه پس د رسول پاک روضې ته څوک هم نه دي تللی، چې څوک هم وي چې زه د رسول پاک روضې ته ځم دی به کوم ځای ته ځي؟ دی به غشنې کپړې پورې ځي. دا د کوم ځای کې چې د رسول پاک دا روضه مبارکه ده، خلک وایي چې دی د الله د رسول د دربار خادم دی او دا بار خلک باچیان ځي د رسول پاک روضې خواله ځي، نو دوی صرف د دې جنګلې نه دننه کېږي، دا کوم نه چې موږ بار ولاړ یو، دوی صرف د دې جنګلې نه دننه کېږي. د دې جنګلې نه چې مخکې شو دوی صرف د شنې کپړې پورې ځي، د دې شنې کپړې نه مخکې د رسول پاک روضې مبارکې ته څوک هم نشي تللی. خبر هم ذهن ته راغله که نه؟ د رسول پاک روضه مبارکه په دې تقریبا 600 کاله کې